السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ګورئ خبر نیوز او زه یم طیبه. راځئ چې نظر اچو په سر خبرونو. کورما کې د امن قیام په حواله کوهاټ کې ګرینډ جرګه کیږي. دا جرګه د کمشنر معتصم بالله په مشرۍ کې کیږي. جرګې دوران علاقه کې د پایدار امن بحالي تګ راتګ لارې محفوظ جوړولو نه علاوه د دواړو فریقینو تحفظات ختمول په معاملو به غور کیږي. بلخوا GOC 9 ډیویژن میجر جنرال ذوالفقار د بګن بازار دوره کړې او د سکیورټي جاج یې اخیستی دی. په دې موقع خپله وینا کې میجر جنرال ذوالفقار ویلي چې د علاقې امن خرابونکي عناصرو خلاف په سخته کاروایی کولی شي. پټو زرداری په مشرۍ کې د پیپلز پارټي سینټرل ایگزیکټیو کمیټې اجلاس د کورمې په صورتحال د تشویش اظهار شوی دی. صوبایي حکومت ته مطالبه شوې چې کورما کې امن قیام په حواله آل پارټیز کانفرنس په تجویزونو د عمل درآمد یقیني کړي. اجلاس دوران مسلم لیگ نون سره مذاکراتو لپاره قائم کړی شوې ټولې کمیټیانې ختم کړې شوې دي او نون لیگ سره د پاور شیرینګ په فارمولا د مذاکراتو اختیار صدر زرداری ته سپارلی دی. PTI چیرمن بیرسټر ګوهر یو وری بیا د 9 مئی او 26 نومبر پیښو تحقیقاتو لپاره جوډیشل کمیشن جوړولو مطالبه کړې ده. بیرسټر ګوهر وایي چې د تحفظاتو باوجود موږ نیک نیتۍ سره مذاکرات شروع کړل خو حکومت د جوډیشل کمیشن جوړولو اراده نه لري. د دې له وجې PTI بانی صرف د فوټو سیشن لپاره حکومت سره مذاکرات نه کولو هدایت کړی دی. اسلام آباد های کورټ توشخانه 2 کیس کې د PTI بانی او بوشا بیبي د بریت درخواستونو د سماعت تحریری حکمنامه جاری کړې ده. جسټس انعام منحاس په 2 صفحو مشتمل حکمنامه کې ویلي چې عدالت د مقدمه کې ټول فریقین د اوریدو فیصله کړې ده. د سلسله کې FIA ته پری ایډمیشن نوټس هم لګل شوی دی. PTI شپږویشتم آئینی ترمیم په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی. سمیر کھوسا ایڈوکیټ په ذریعہ سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی شوی دی. درخواست کې اپوزیشن لیډر عمر ایوب موقف خپل کړی چې پارلیمنت د آئین بنیادی خدوخال نشي بدلولی. درخواست کې شپږویشتم آئینی ترمیم قلدم ګرځولو مطالبه شوې ده. د سپریم کورټ ایډیشنل رجسټرار خلاف توهین عدالت کیس معامله جسټس منصور علي شاه د ایډیشنل رجسټرار نظر عباس په انټرا کورټ اپیل لپاره جوړ کړی شوي 6 کسیزه بنچ باندې اعتراض کړی دی. جسټس منصور د سلسله کې ججز کمیټې ته خط لیکلی دی. خط تر مخه جسټس جمال مندوخیل او جسټس محمد علي مظهر د آئینی کمیټې برخه دي او آئینی کمیټې زموږ نه دغه کیس منتقل کړی دی او د ځان سره لګولی دی. مراکش کشتۍ حادثه معامله پاکستان او مراکش چارواکو د پیښه کې ککړ 6 انساني سمګلران گرفتار کړي دي او تحقیقات شروع کړي دي. زراعو تر مخه افریقي سمګلرانو زیاتره پاکستانیان قتل کړي وو. بلخوا FIA د پیښه کې ککړ یو بل ایجنټ د ګجرات نه گرفتار کړی دی چې ورسره د گرفتار انساني سمګلرانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. کشتۍ حادثه کې 44 پاکستانیان مړه شوي وو. خیبر پختونخوا کې روان کال دوران د M-Pox وړومبی کیس مخې ته راغلی دی. مشیر صحت احتشام علي وینا تر مخه پیښور ایرپورټ باندې د دوبۍ نه راغلی یو تن کې د M-Pox تصدیق شوی دی. متاثره مریض پولیس سروسز هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. صوبې کې تر اوسه پورې د M-Pox 10 کیسونه ریپورټ شوي دي. ګرانی په شرح کې کمی راغلی ده. اداره شماریات ریپورټ تر مخه یوې هفتې دوران د ګرانی په شرح کې 0.9% کمی راغلی. د 14 شیزونو په نرخونو کې اضافه شوې ده او د امروزه استعمال 12 شیزونو په نرخونو کې کمی راغلی. کورما کې امن قیام په حواله کوهاټ کې ګرینډ جرګه کیږي. د جرګه د کمشنر معتصم بالله په مشرۍ کې کیږي. جرګې دوران علاقې کې پایدار امن بحالي تګ راتګ لارې محفوظ جوړولو نه علاوه د دواړو فریقینو تحفظات ختمولو په معامله به غور کیږي. نور تفصیل به زموږ سره شریکوي زموږ همکار فضل کریم. جی فضل کریم، نور تفصیلات شریک کړئ. جی بالکل طیبه، په کورمې ضلع کې د قائم امن لپاره نن یو ځل بیا لوی امن جرګې چې کومه شروع دی هغه شوې دی. کمشنر کوهاټ ډیویژن په دفتر کې د جرګې
یو فریق مشران رغلي دي ولې بل فریق مشرانو په حق له د جرګې مشرانو وینا ده چې هغوی انتظامیه نه د مشاورت لپاره وخت غوښتی دی. د حاضر شوي جرګې مشرانو سره چې کله موږ خبرې وشوې نو هغوی ویلو چې دواړو فریقینو ترمنځ اعتماد بحال ساتلو لپاره په لړ کې نن دغه جرګه چې کومه دی رابلل شوې دی. په دې جرګې کې به چې کومه دې نه مخکې جرګې شوې وي چې په هغې کې څه فیصلې شوې هغه عملي جوړولو دپاره به نن جرګې کې خبرې اترې کېږي. خو چونکې د یو فریق چې کومه مشران هغه نه دي حاضر شوي په دې کې د دویم فریق چې کوم مشران یې حاضر دي کیدای شي چې د جرګو دغه سلسله چې کومه ده یو ځل بیا شروع شي. صرف مقصد یې همدغه دی چې په کورمه ضلع کې کوم حالات تیر شو یا کوم روان دي د دې ته عملي جمع ورکولو دپاره چې کوم اقدامات دي هغه عملي جوړولو دپاره په هغې باندې به خبرې اترې کېږي. دا هم د چیف سیکرټري خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په هدایتو باندې د جرګې دویمه سلسله چې کومه دی هغه روانه شوې دی. نو نن جرګې کې د یو فریق لخوا د حاضرېدو چې کوم هغه حاضر نه شولو. دویم فریق دا وغوښتلو چې موږ د خپلې کورمې ضلعې امن لپاره چې څه قسمه اقدامات وي هغه به وچتوو، لاره محفوظه جوړه شي، کنواینې چې کومې دي هغه شي او لکه څنګه عام روټین کې ګاډي یو نه بلې علاقې ته ځي نو هغه شان روډ دی کولاو کړی شي. بلخوا د بګن چې کوم مطالبات دي چې هغه کوم د علاقه سوځلې دی د هغې علاقې چې کوم مشران دي هغوی هم د حکومت نه غوښتنه کړې دی چې زموږ چې کوم توان شوی دی دلته کې چې کوم بازار سوځلی دی، خلکو کورونه رنګ شوي دي، د هغوی د حکومت ازاله وکړي. حکومت بلخوا دا ویلي دي انتظامیې طرف نه دا هغه دی چې موږ سروې چې کومه دی هغه تقریبا کمپلیټ شوی دی. بعض چې کوم دی هغه تیار شوي دي هغه چې کوم د بګن علاقې متاثرین دي هغوی ته موږ ورکوو او چې کوم په متاثرین راغلي دي په ټل کې پاتې کېږي د هغوی دپاره هم صوبایي حکومت چې کوم خپل ګامونه دي هغه پورته کړي دي هغوی ته لري. جی طیبه، تفصیلات شریکولو لپاره ډېره مننه فضل کریم. مشکور ہوں. میرے خیال میں اس صوبے کا کوئی ضلع کا عہدیدار صدر یا جنرل سیکرٹری یا اور عہدیدار ایسا اس 4 سال دوران جب میں یہاں سے اس پارٹی کو چھوڑ کے گیا تھا کوئی بھی ایسا عہدیدار نہیں تھا کہ اس نے مجھے یہ نہ کہا کہ یار خدا کے لیے واپس آ جاؤ. تو میں یہ اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد سارے ساتھی میرے لیے وہی احساسات رکھتے تھے اور آخر ان کے احساسات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں واپس ادھر آ جاؤں. میں جیسے کہ امیر مقام صاحب نے کہا کہ میرے کچھ گلے شفقے بن گئے تھے اور پھر ان گلے شفقوں میں بندہ جذباتی ہو جاتا ہے تو اس جذبات کی لہر میں چلا گیا تھا اور جہاں گیا تھا وہاں بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وہاں مجھے بڑی عزت دی، بڑی قدر سے انہوں نے مجھے ویلکم کیا اور آپ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے کوٹے میں کیئر ٹیکر میں وزارت بھی دی تھی. تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ میں خوش نہیں تھا یا وہاں پہ میری قدر نہیں تھی، لیکن اپنا گھر اپنا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کی جو حالات ہیں ہمارے صوبے میں پچھلے 11-12 سال سے پی ٹی آئی نے ہمارے صوبے کا جو حشر کیا ہے اور پھر 4 سال میں عمران خان نے جو پورے ملک کا حشر کیا ہے، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نے اپنے سیاست کی قربانی دے کر اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، تو میرے خیال میں ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے ہمارے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اور اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ایسی قوتوں کو مضبوط کریں جو اس ملک کو ترقی کی راہ پہ آگے لے جائیں، اور وہ بغیر میاں نواز شریف صاحب کے اور میاں شہباز شریف صاحب کے اور ان کی ٹیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو میں جگڑا صاحب کا، امیر مقام صاحب کا، کپتان صاحب کا، مرتضیٰ صاحب کا، ایون میاں صاحب کا کہ فروری میں جب 28 فروری کو